قربانۍ اراده کوي بهتره دا ده چې دی د خپل نوکونه ویښته نالي خو چې څوک قرباني کوي هغه نو د قربانۍ د څاروي د حلالېدو پورې به بیا ویښته هر قسمه ویښته چې دا به نه کټ کوي خو دا ګورې مستحب دی څه فرض واجب نه دی نه فرض دی نه واجب دی نه سنت موکده دی یو ښه عمل دی که عمل دی که ښه که دی ونه کړل که یو سړی یې نه کوي نو دا به نه وی چې ولې دی ونه کړل معمولي عمل دی یوه دویم کوشش وکړئ که وسم کېږي نو په دې ورځو کې روجي ونیسئ په شپو کې د رمضان اخیري شپې برکتي دي او پروازو کې د ټول کال پروازو کې دا ورځې برکتي دي روجې پکې ونیسئ دوه شو او دریم قربانۍ چې په چا قرباني کېږي نو قرباني وکړئ صاحب نصاب چې نصاب یې وي ما ته خو پوره یاد نه دي چې توله به په څو وي نن سبا مې زه تپوس کوم خو ير مې شو 15,000 تا ته یاد دي پوره ښځه بیا ښه شوه نو 15,000 په څو دي ته لږ 52 کې ضرب ورکړه چې پته ولګي شته دغه دا زمونږ دوست زرګر نو دی وی 1,57,500 1,57,500 روپے چې چا سره وي نو هغه باندې قرباني واجب ده یا 1,57,000 نی خو دکانې دی په هغې کې د 1,57,000 یا د هغې نه زیاته سودا ده یا د تجارت کوي د لرګو د بل څه او پیسې نقد یا د تجارت مال وسره 1,57,000 یا یو سړی دی د هغه دوه کوره دي یو کور کې اوسیږي یو کور د ضرورت نه زیاتی دی او هغې کور قیمت 1,57,500 نه زیات دی یا د یو سړي پلاټ دی یو کور کې اوسیږي او بلې پلاټ زیاتی دی هر څنګه تجارت دی غشتي او که بچو لی غشتي د زکات جدا نصاب دی ردی جدا دی او د هغې پلاټ قیمت د 1,57,500 یا د هغې نه زیات دی قرباني به پکې یا دومره ځمکې ده چې په هغې ادنه ګزاره کېږي خواهشات والا نه د ښځې د نابالغه بچو ادنه ګزاره کېږي دومره ځمکه ده نو قرباني پې واجب ده یا کومه ښځه د هغې سره 19 تولې سرو زرو کالې دی قرباني پې واجبه ده یا 19 تولو یې نشته یو توله دی یو توله خو نغدې پیسې ورسره دي لږې دي که ډېرې دي نو بیا به دا یوه توله دا هر څونه کالې چې دي نیمه توله ده کمه ده زیاته ده 3-4 ماسې د هغې به موجوده د فروغ قیمت ولګئ چې په څو خرڅېږي د اغېشتو نه نو هغه نقدو سره به جمع کړي نو که 1,57,000 مې وکړه 500 ته ورسېد نو قرباني پې واجبه ده او که لږې پیسې وي او 500,000 خیرات دی کړي که نه که ډېرې لږې پیسې وي ورسره دې څه کړي خیرات دی کړي نو چې بیا تش سره ورسره پاتې شو د هغه د 19 تولو نه کم دي نو بیا پې قرباني نه کېږي دا سړی به قرباني کوي نو قرباني په ده واجبه ده په ښځه م واجبه ده که مالداري په سړي م واجبه ده چې مالداري نو قرباني به په کم څاروي کوي غوین څاروي یا میخین څاروي چې د 2 کالو عمر وي په هغه به کوي چیلې او ګډه چې د کال عمر وي البته لمور ګډ چې لمور یې بېلمه نه هغه د 6 میاشتو وي خو په شکل د کال ښکاري سوربي نو په هغه بیا کېږي اوښان خو زمونږ وطن کې شته نه د 5 کالو د هغې دپاره شرط دی نو ګډ چیلې د کال او لمور ګډ چې په شکل سورب ښکاري د کال نو هغه د 6 میاشتو هم کوي او نور چیلې ګډ د کال او غوین څاری د 2 کال خو دا ذهن کې واچوئ زمونږ دا خلک وله غاښ ګوري اصل غاښ نه دی اصل عمر دی نو که تا ته پته یي ستا په کور کې لوی شوی دی یا ستا د ترب یا د ګاونډي او درته پته ده چې د 2 کالو پوره دی او غاښ یې نم دي کړی نو قرباني پې کېږي خو دا غاښ چې زمونږ علما وي دا ښه وی ځکه په منډی کې اکثر څاروي والي او ورته قسم هم خوري چې دا د 2 دی او د 2 نه او ورته دروغ وی چې دا د 2 دی او د 2 کالو نه نو غاښ په دې وجه زمونږ علما وي چې غاښ یې وګورئ
په دې زمیندار پوهېږي هغه غاښي نو چې هغه غاښي وي نو بیا پې قرباني کېږي که نو نه کېږي نو دا زموږ علما چې وي چې غاښ وګورئ دا ضروري دی نو اصل غاښ نه دی اصل عمر دی 2 کاله خو دا غاښ ځکه وایي چې خلک دروغ وایي قسم هم په دروغه خوري چې د 2 کالو دی بلکې ما بله ورځ واورېدل وایي چې یو څاروي غاښونه مات شوي نو کم څاروي چې د هغه غاښونه مات شي او یا ختم شي او ګیا پې سمه نه شي خوړی نو په هغه به قرباني نه کېږي دا عیبجن دی صاحب به وایي دا بل څاروي د مړ څاروي غاښونه یې ورته په ایلپي لګولي بلکې دا مې اورېدلی دي په خپله نه اورېدلی مې دي وایي یو څاروي لکۍ چې نیمه پرې شي یا د نیمې نه زیاته نو قرباني پې نه کېږي غوږ چې نیم یا د نیمې نه زیات پرې شي قرباني پې نه کېږي وایي لکۍ وه پورې د بل څاروي په ګنډلې وه په ایلپي تړلې وه ای د خدای ظالمه ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې او دومره ټپ څاروی ماخلی چې هغه د حلالېدو ځای ته په خپله نه په اسانه نه شي تلی په هغه قرباني نه کېږي سرب څاروی دی ښه الله ښکلې او په خشته څاروي قرباني وکړې او په غوی غوا کې 9 کسه شریکېدی شي په میخین څاروي او غوین څاروي کې 9 کسان راکوټې وي که لوی وي 9 پکې سره شریکېدی شي او ګډ چیلي باندې د یو کس قرباني کوي کوشش کوئ چې ځان له خپله قرباني په خپله کوئ دا د شرکت د 9 کسانو خلک کوي خو د خلکو د پیسو پته نه لګي که د 9 کې د یو کس پیسه هم حرامه وه د ټولو قرباني ونه شوه په دې 9 کې یو کس د غوښو نیت کړی و د غوښو د یو قرباني ونه شوه په دې 9 کې یو کس دی او هغه 2 ورونو په شریکه پیسې جمع کړي دي 2 ورونو په شریکه حصه نیولې ده نو بیا خو اووه نه شوې که نه خلکو ته خو یې د اووه دي په منځ کې 8 شوې نو قرباني د ټولو نه شوه نو په دې وجه کوشش کوئ چې په خپل کور کې دننه ځان له راکوټې څاروی لیکل کوټې نه اخلی هغې کې به ستاسو دا فایده وي چې پلار لم پکې څه ونیسئ که مړي مور لم پکې ونیسئ چې مړي مړو لم پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم له پکې ونیسئ او چې مړو له دې پکې څه ونیوه نو خیر دی غوښه خپله تم خوړی شي ستا د غوښې مثال یې دی چې ته کوم خپل څنګه خپلې غوښې سره کوې هغسې دی سره او که مړي وصیت کړي چې ما له یې څه ونیسه نو بیا به هغه د هغې څه خیرات کوې بل دا ده چې کله یاد ساتئ قصاب له به ګورې په اجرت کې سرمن یا سر نه ورکوئ په مزدورۍ کې بلکل ګناه ده دا ناروا دي نه حرام دي قصاب سره خپل اجرت وکړئ د پیسو سرمن په هغه بیا خرڅوئ که په بل او نغد سرمن مالدار نه م ورکولی شي غریب لم نغد سرمن کې خپل کور له ځان له لمسې هم جوړولی شي برقم ته جوړولی شي مالدار غریب ټولو له یې ورکولی شي خو که د سرمن خرڅه کړه نو بیا به پیسې غریب له ورکوې بیا به چاله په مزدورۍ کې هم نه ورکوې امام صاحب له به په تنخوا کې هم نه ورکوې ګناه ده اسې ورکولی شي ولکه مالدار مې خو چې خرڅه دې کړه بیا د غریب حق د پیسې بیا به غریب له ورکوې د هغې رسی به هم خیرات کوې د هغې چې تیر سرې دی اب هم خیرات کوې که ظلملي اب هم خیرات کوې او ذبحه به اله کوې بانډو کې چې د اختر مونځ نه کېږي نو وختي ملالولی شي او په خاریه کې چې کوم دی د اختر مونځ کېږي چې د اختر مونځ وشي هغې نه پس به حلالوې بل دا دی چې د اختر پر سار کې بهتره دا ده چې د خوراک څوک قرباني کوي خوراک دې نه کوي خوراک دې نه کوي یعنی خوراک مه کوئ د قرباني چې وشي نو غوره دا د حدیث کې راځي چې د قربانۍ کومه اینه ده او د هغې په تیکه باندې بیا تاسو امساک وکړئ خو دا مستحب دي څه فرض واجب نه دي غوښه چې په شریکه کوئ نو په طریقه تقسیموئ چې زیاته کمه پکې رانشي یو ته بل طرف ته او په خپل لاس ذبحه کول دا مستحب دي قبلې ته ولا مخ ورواړوئ دا مستحب دي ښه دویمه خبره تکبیرات تشریق دي دا رفع پر ورځ به تاسو تکبیرات تشریق شروع کړئ که خیر انشاءالله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به 30 لمونځونو پسې وایئ یو د عرفې ورځ څلور د اختر په 4مه ورځ باندې داسې ده که نه د اختر په 4مه ورځ باندې د مازدیګر مانځه پورې به ختم شي یو ځل په زوره ویل سړي له واجب دي بس یو ځل په زوره ویل سړي دپاره واجب دي او ښځه به هم وایي خو په زوره نه وایي مفتا به قول نه دی پټ به وایي او فرض مانځه پسې سنتو پسې یا واجباتو ویترو پسې نشته
یا د پرون ورځ مونځ د نه قضا دی او په دې ورځو کې هغې کې نشته که پروس کال د تکبیرات تشریق مونځ د نه قضا شوي د ورځو پروس کال او په دې ورځو کې قضا کې نو بیا هغې پسې ویلی شي او که نور مونځونه د نه قضا وي او بیا کې دلته نو په هغې پسې نشته او که دا مونځونه د قضا شو وروستو کې نو بیا هم ورپسې نشته نو دا ردې متعلق څه بعضې ضروري مسایل وو مې درته ذکر کړل الله پاک د تاسو ټولو له د قربانۍ کولو توفیق درکړي الله یې د قربانۍ توفیق درکړي دې پسې بعضې خلک پروپیګنډې کوي یاره چې د قربانۍ چې کوي نو دا پیسې غریبو له ولې نه ورکوي نو تا چې پرون د زوی واده کوو 10 لک روپۍ دې په دغه کې ولګولې په شادي حال کې غریبو له یې ول نه ورکول تا چې موټر اخیستې غریبو له ولې نه ورکوې په سیکل ګرده کړه تا چې بنگله جوړه کړې په حیدرآباد کې او پټاون کې او په دریو بنگلو کې اوسېږي دا غریبو له ولې نه ورکوې په کمزورې کور کې اوسېږه یعنې د دین ته خلکو دین د دین د غریبو سره غریب له نه ورکوې غریب له نه ورکوې تا چې دا موټر اخیستی په 1.5 کروړ دا غریب له ورکه کړه دا بنگله چې په غریب دا لندن ته چې دی امریکې ته دی او دا سیلونه کې دا غریب له ولې نه ورکوې یعنې بس د خدای حکم ته شا کړی دی خلک څوک وایي حج له ولې ځې دا غریب له ورکه څوک یې عمرې له وځه دا غریب له ورکه نو خوارشي دا ورته نه وی چې پرون دې په زوی باندې 10 لک روپۍ خرچه کوله په واده دا غریب له ورکه دا نه وی چې پرون دې لور ودوله او لکونه دې خرچه کړل دا غریب له ورکه دا ورته نه وی چې لور دې ودوله او د 100 لکو روپو سامان دې وکړه دا غریب له ورکه دا ورته نه وی چې مالداره ښځه دې وکړه او 10 تولې دې وکړه نو غریب کور کې به دې کړی وی یو توله دا به دې غریب له ورکړی دا ورته نه وی چې دا بنگلې اخلي دا غریب له ورکه یعنی دین ته بودین پورې خلکو ټوکې ټقالې شروع کړي دي د غریب له او د دین مونږ خو وایو غریبانانو له ورکې ښه خبره نه یې ورکوي څوک د خدای حکم به پرېږدي حج به پرېږدي او غریبو له به ورکوي حج خپل حکم دی او د غریب خپل حق دی غریب له ورکه که نه مور دې پرېښې ده او ته په لندن کې ناست یې او دغه ځای نه سوشل میډیا باندې غږېږي مور له ولې نه ورکوې مور دې په کور کې دلته پردي خدمتونه کوي ته په اسلام آباد کې لګیا ما دا خلک پېژنم چې دا خبرې کوي اول ته زناکاری کوي او دا دین پورې ټوکې کول او خندا کول دا حیران شوم چې دا خلک کم طرف ته ورسېده مړه مو خفه شي په دې خلکو مړه خفه کېږي